بسم الله الرحمن الرحیم. مولا علی معصومی یو عالم عارف تر شوی دی. هغه خپل استاد واورځي هغه شیخ حسن علي نخودکي نه نصیحت وغوښتلو څه هغه یو مختصر یوې جملې کې نصیحت راته وکړه چې هغې نه عمل وکړم د ټول عرفان خلاصه وي. شیخ حسن علي نخودکي ورته وویل چې مرنج و مرنجان یو خو دا څه هېڅ کله چاته تکلیف و ازار و اذیت مه رسوه. دویمه خبره ورته دا وکړه چې خپله چې ته تکلیف ده مه کېږه، مطلب دا یې خفه کېږه مه، هېڅ کله ناراض مه کېږه، هېڅ کله دوک یې مه کېږه. هغه د ورته وایي چې هغه دغې یوه خبر نه خو عمل کوای شم چې چاته تکلیف نه ورکوم، څوک ازار و اذیت نه کوم، دا به کوشش کوم. او دا چې خپله تکلیف کې نشم ویل انسان د زندګۍ کې تکلیفونه ورته میلویږي، بیماری شوې، مصیبتونه شول، مرګ شو، تنګ دستی شوه، غریبانه شوه، انسان څنګه دوک یې نشي، خفه نشي، ناراض نشي. هغه د ورته وایي چې ایدي فرموله دا دی چې خدای په مقابله کې ځان هېڅ مه ګڼه، ځان ته هېڅ حیثیت قایل مه کېږه، ځان زیرو وګڼه. عزت څه درته میلویږي هغه به یې تا ته ښه برېښي، هغه به یې تا ته بد نه برېښي، بیا ته هېڅ کله خفه کېږي نه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.